السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د فاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی. درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یئ، په صحت به برابر یئ. الله جل شانه هر قسم پریشانی، مصیبت، تکلیف، آفت او غم نه په امن کې وساته. الله جل شانه عمر دراز سره د صحت نصیب کا. الله جل شانه هر قسم مقاصد، حاجات د خپل خزانو د غیبونه پوره کړه. عزتمندو محترمو، ما نن ستاسو د فاره یو ډیر عظیم الشان ختم، د یو ډیر عظیم الشان صورت، د یو ډیر عظیم الشان آیات مبارکه ختم او وظیفه ما تاسو له راوړې ده. دا ډیره مجربه، ډیره انتهایی طاقتوره او پاورفل وظیفه او عمل دی. د دې وظیفې او د دې عمل په وجه د ډیرو خلکو چې د مشکلات دي الله جل شانه هغه هم حل کړي دي، او چې کم حاجات دي هغه هم الله جل شانه پوره کړي دي، او چې کم مقاصد دي په هغه مقصدونو کې الله جل شانه هغه خلق کامیاب کړي دي. چا چې دا ختم مبارک کړی دی، د دې مبارک صورت مبارک آیات ختمی کړی دی، نو الله جل شانه د دغه خلکو د دې ختم په برکت سره ډیر حاجتونه، ډیر کارونه یې سم کړي دي. د یو کس که کړی دی دا وظیفه، دا عمل یې کړی دی او دا کار یا حاجت یا مقصد یا مشکل نه دی حل شوی، نو د هغه د فاره د هغه په اعمالو کې داسې څه عمل دی چې الله جل شانه د هغې په وجه د دا دعا، دا ختم، دا وظیفه نه ده قبوله کړي. نو عزتمندو چې یو سړی دا عمل وکړي، دا وظیفه وکړي، دا ختم وکړي، او دغه د څه دپاره چې کړي، د مقصد دپاره یا د څه حاجت دپاره او یا د څه بیمارۍ وغیره دپاره او یا څه د مشکل دپاره، پریشانی ختمولو دپاره، او دا مقصد پوره نشو، د حاجت پوره نشو، د مشکل آسان نشو، د پریشانی ختم نشوه، د بیماری ورسره ختم نشوه، نو دا بیا د دې انسان دا کم چې دا وظیفه کوي د په خپل عمل کې، یعنی په خپله زندګۍ کې داسې څه عمل د ده نه کېږي چې الله جل شانه د دغې عمل یعنی ګناه ترې کېږي، د هغې په وجه د ده نه ناراضه دی. نو د دغې سره سره د دې عمل سره سره به بیا دغه کس استغفار اهتمام هم کوي، د الله جل شانه نه به د خپلو ګناهونو معافي غواړي. نو عزتمندو دا ډېر مجرب او انتهایی آسان عمل دی، وظیفه ده، ختم دی. نو راځو د وظیفې طرف ته. وظیفه په څه طریقه باندې ده، دا عمل، دا ختم په څه طریقه باندې دی او څنګه دی او د کم صورت دی. محترمو، اول به دا ختم به 3 ورځې کول وي، مسلسل کوئ، لګتار یو بل پسې پرله پسې، او که نه هغه پکې لګوئ، یو ورځ یې وکئ، بیا بله ورځ وکئ، بیا پکې چوټي راشي، خیر دی، بله ورځ یې وکئ، خو 3 ورځې به دا عمل کول وي. نو دا عمل اول به په اولنۍ ورځ باندې به 21 پیرې یعنی 21 مرتبه به درود پاک ووایئ.
دا هغې نه پس به بیا د قرآن پاک د عظیم سورت یاسین د دې آیات مبارکه یعنی عظیم آیات مبارکه سلام قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم. دا با 2100 مرتبه یعنی سل د پاسه 2000 فیرې به دا تاسو ووایئ. دا ختم ځان له هم کولی شئ، په ډېره کسه باندې هم کولی شئ، څه کسان را جمع شي په هغه به جمع سره هم کولی شي او ځان له هم کولی شي. بیا به 21 پیرې د هغې نه وروستو درود پاک بیا ووایئ. د دې ختم سره سره به څه چلي صدقه به ورسره هم کول وي. صدقه کوړمبۍ ورځ باندې صدقه کوئ، که په دویمه وي او که په درېیمه ورځ باندې وي، خو د دې سره به صدقه هم کوئ. او په دا ختم به د سار نه واله د ماښامه پورې به دا پوره کول وي یو ورځ کې دا 2100 مرتبه. بیا په بله ورځ باندې به دغسې بیا 21 پیرې درود پاک ووایئ. یو کس به ووایي بهتر طریقه ده او که ټولې به شریکه وایي، خو یو کس به سر کې ووایي. بیا به 2100 پیرې یعنی سل د پاسه 2000 پیرې به بیا دا ووایي او آخره کې به پسې درود پاک ووایي 21 پیرې. بیا به په درېیمه ورځ باندې 21 پیرې درود پاک ووایي او بیا به 2100 مرتبه یعنی سل د پاسه 2000 پیرې به سلام قولا من رب الرحیم دا وظیفه وکړئ. بیا به 21 پیرې درود پاک ووایئ. د ماښامه پورې به دا 2100 مرتبه په یو ورځ کې پوره کوئ. نو بیا به دا وظیفه به په اوداسه کې کوئ. د اودس نه بغیر دا وظیفه کول نه دي پکار. او بل دا وظیفه د زنانو دپاره په خاص ایامو کې چې د دوی کم هغه خاص ایام دي نو دوی به په هغه ورځو کې نه کوي. د دوی چې کم د بیمارۍ خاص ورځې دي په دغه ورځو کې به دا وظیفه نه کوي. نو چې دا وظیفه وکړئ نو انشاءالله تعالی الله جل شانه به ستاسو حاجات ضرور پوره کوي، مقاصد به هم پوره کوي، مشکلات به هم حل کوي، پریشانۍ به هم ختموي. او که بیماری وي چې داسې بیماری نه ختمیږي هغه به الله جل شانه ضرور نه ضرور دا ختموي. او که ختم یې نه کړه نو بیا ستاسو په عمل کې دا کمی دی نو تاسو به ورسره استغفار لازمي کوئ. نو دا د خپلو حاجاتو دپاره دا وظیفه دا ختم ډیر مجرب دی، انتهایی مجرب دی. نو دا وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.